الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نكتة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما على ابن أمه ووسيه ووزيره وخليفته بلا فصل علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ابتدا کی اندازی موضوع جلسه آغاز ده، چونکه من بعد شکر و هم خپل زرین الفاظ و سره تاسو تا خطاب کوي. زه انشاءالله خپل مقرر وخت کې څاره تاسو خدمت کې عرض کوم. ابتدا د کلام نه شروع کوم. یقینا اهل بیت و ذکر، خصوصا د مولای کائنات ذکر کله څه کوي مسلمانوں کی دستی طبقی شتا دی څنګه ای مولا ذکر برداشت نشي کوای. هغه مریضان کسان کله به بدعتی لقب د نیکی گدی، کله به رافضی ندرته ای، کله به فضیلتی ندرته ای، او کبی اهل سنت کی چوک د مولای کائنات فضائل بیان کئی، بیا بغته د شیعه والا بیغورونا تانی ویر کئی. او زغوی تا ابتدا کی دا جمله د قوام صد مولای کائنات عشق مینه کې دوره مختصره سزا د متقابل قبول نه دی ویلې څه مومی سم مزاج خلق یو، مومی سم مزاج مکتب سره تعلق لرو. زب شاعرانہ زبان کی دی تداش جواب ورکم ابتدا کی: یہ زبان کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو میرا سارا بدن، آگ روشن کر دو اور جلا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، اس حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا جائے گی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خدای دربان برکات کی دعا کمائے معیار نه ده، ای تاسو جذبه، ای تاسو ایمان معیار ده. تاسو که د کوم تعداد کې وي څه جذبه ایمانی متضاو بیداره وي، اندا غټې مجمع نه هم مو دپاره ډېره غټه ده. که څه مولای کائنات فضایلو باندې څه ویلله، یو طرف ته که زه وایم څه اسان کار ده، اندوره مشکل کاره ده. ویلې مولای کائنات د فضایلو هغه بیکران سمندر ده چې هغه ته ته رسېدله اسانه خبره نه ده. سے مولای کائنات فضائل انسان بیان کی. اغا مشہور جملہ د خلیل ابن احمد فرحیدی تغی کیف اصف رجلا کتم اعادیه محاسنه حسدا و احباه خوفا. زڅنګ د اغه هسته په باره کې څه ویم څه دیخنوی حساد واجه نه فضائل پټ کړل، دوستانو یې
ډار او خوف وجنه فضایل پټ کړل هغه د دې په باوجود یې چې ما بین الکلمتین ملأ الخائفین اندغه دوو فضائل پټولې په باوجود دښنو پټ ک دوستانو پټ کړل کائنات کا توک سے شرق و غرب عالم د علی فضائل نه ډاک شوه دی مولای کائنات فضائل دی هر طرف ته او تاسو خوش قسمت یوي چې مولای کائنات محبت او ولایت ته نصیب شوه دی یقینا هغه جمله د طالب جوهری بهترینه جمله د خدای رحم په کنده ورېزه دغه د وفات ورېزه سالګرد هم ده څنګه چې کائنات ته پروردگار عالم یکیو علی ور کړه ده کائنات ته پروردگار عالم یکیو علی ور کړه ده یو علی خلق شوه ده او شیا او تاسو ډیر خوش قسمت یو چې هغه علی تاسو ته برخه کې ملاو شوه ده هغه مولای کائنات تاسو ته ملاو شوه ده لذا ابن عباس نے روایت ہے قال رسول اللہ حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب علی مینے کی دمر اثار دے محبت کی دمر اثار دے چا علی حقیقی مینہ در سراوی برائے دسی خوری لکا ورطا لرگائے وچے اسی زوی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ڈاکٹر علی شریعتی مولای کائنات په باره کې وا جمله کوم محمد طالب جوهری بیان کدا شه اغان دا شه جمله بیان کړي ده سو خوش قسمت قوم ده هغه قوم څنګه ته علی غونتی هسته ملو شوی ده پیغمبر حدیث ده ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله عام مومنانو دا علی ولایت نه ده علی ولایت چو قبول کړي د سوي چې خدای ولایت قبول کړي ده وحبه عبادت الله یا علی مینا عبادت ګرځیدلی ده صرف انداز علی صد مینا وی دا خدای ته عبادت کلی کی و اتباعه فریضه الله مولای کائنات پیروي کولا د خدای فریضه ده خدای طرف نه فرض ګرځیدلی ده ناڅ موزانه جوړه کړی وی قران کې خدای واجب ګرځولې ده او اولیاءه اولیاء الله اوشیاو پیغمبر د دسی ایت د علی منون کی د علی پیروکار د علی دوستداران محبین شیعه د خدای ملګری دي د خدای اولیاء دي و اعداؤه اعداء الله مولای کائنات سره دشمنی کوله بغض کوله د سدل کا خدای سره دشمنی او بغض کوله وی وحربه حرب الله وسلمه سلم الله مولای کائنات سره جنگ کوله د سدل کا خدای سره جنگ وی مولای کائنات سره صلح و سلامتی د سدل کا خدای سره صلح و سلامتی وی نه مسلمان دغه خبره کې ګلمندي چې تاسو ځنه کسان نه منوي ځنه کسانو ته سر نه ټیټوي نو مددسی ہوتے ہی چمو تاسو منو کا پیغمبر منو پیغمبر متدسی ویلی دی چا علی سا ٹکارا خوڑلی دے اگر خدای سا ٹکارا خوڑلی دے چا علی تسار یخی دے اگر خدای تسار یخی دے پس یاد وسط ہوئی چا ہم علی سا جنگ کڑی وی خدای ور سرا جنگ کے دے چا علی سا صلح کڑی وی خدای سا صلح کڑی دے علی سا جنگ کا ان کو سای مو صلح نشی کے دائے علی سا صلح کا ان کو سای مو جنگ نشی کے دائے اکلا کا صلوات وسط محمد و آل محمد و یکلا کا صلوات وسط محمد و آل محمد باندے ایدی جواب داده چا پیغمبر دی ایسا علی سا چا صلح کڑی وی علی سا چا سلامتے کی وقت تیر کڑی وی مولای کائنات سا چا مینہ کڑی وی خدای ور سر مینہ دے مولای کائنات سا چا جنگ کڑی وی اگر سا خدای جنگ حالات کے دے چوک خدای سا جنگ حالات کی وی اگر سا موہ جنگ حالات کیو چو سا علی سا مینہ محبت کڑی وی اگر سا موہ قیاماتا پوری مینہ حالات کیو جور جرداق مسیحی بہترین جملہ دا مولا شان کی کڑی دے غیئی سا زنیم خبر دغی ہستے پا بارے کی زد سوائیم کتابونی لکلی دی لبنان والا دے مولا پا بارے کی صوت العدالت الانسانیہ کی وا جملہ تغا بہترین الفاظوں کے سنہر الفاظوں کی لکلی دے غیئی یا علی ان اقل انکا اعلا من المسیح لا يقبل دینی یا علی کا چرے تو پا بارے کی زد داوائیم
ستا مسیح نه عیسی مسیح نه بلند درجات ده ما ته دین اجازت نه رکی ویلی چې صحیح هم وان اقول انه اعلى منك لا يقبل وجداني او کچیر ز دا وایم ست عیسی مسیح دانا اوچات ده ته عیسی مسیح نه کامیه ما ته ضمیر اجازت نه رکی عیسی مسیح نه د بلند وګڼم دین من پرېږدي که عیسی مسیح نه د کم وګڼم ضمیر من پرېږدي مخته اوسې جمله ده کوي لا اقول انت اله زه خدا نه یم څه ته خدای ولکن اقول انت بشر ای بشر خو لیکن دا ویلی شم څه بشر خو انسان خو څه کوم انسان نه ده پیژندو پیژنګلې طاقت رکی نشته معرفت نشو حاصلای ولا ادري اي بشر انت نبيغو څکم یو بشر فقل لنا انت يا علي من انت يا علي خپل رنځانو پیژندا تو چوکي هغه حدیث پیغمبر اکرم مولای کائنات په باره کې ویل دی چې یا علی تا چوک نشي پیژندای سوا د مان او خدای نه یا علی ما چوک نشی پیژندای سوا د تانا و خدای نه یا علی خدای چوک نشی پیژندای سوا د مانا و علی نه یو کلاک صلوات واستای محمد و آل محمد وانده محمد و آل محمد ایدی واجه ده قربان مشام مولای کائنات هستی زوب شوه ده خدای کی ممسوح فی ذات الله ده اغا سی هستی ده زغا مظهر خدا گرزیدلی ده ای مولای کائنات هر یو عمل هر یو فعل هر یو حرکت دا عکس خدا ده پروردگار ده تخیزه که ویلی شوی دی علی عین الله ده وجه الله ده نفس الله ده جنب الله ده علی اسد الله ده علی اندا واجه ده چه علی مظهر خدا گرزیدلی ده ما تاسو وړي هسته سره تمسک نه ده کړي یاد وساتوي کسا روایتو کې رغلي دي څو شیو ته سترګو غړوله عبادت ګرځیدلې ده دا روایت به تاسو معمولا اوریدلې وي متفرق اندازو کې کعبه ته سترګې غړوله عبادت ده پلار والد صاحب چهره ته سترګې غړوله عبادت ګرځیدلې ده قران ته سترګې غړوله عبادت ګرځیدلې ده عالم دین ته سترګې غړوله عبادت ګرځیدلې ده خو کسا کله څه کعبه ته سترګې غړای بیا د قران باندې سترګې نه غړيږي کله قران ته سترګې غړای بیا د کعبه ته سترګې نه غړيږي عالم ته سترګې غړای پلار نه د سترګې نه غړيږي پلار ته سترګې غړای عالم نه د سترګې نه غړيږي او یا کائناتو کې داسې هستی شته ده سیوا ان کې مغه ته سترګې وغړای ماغه ثواب څه کعبه والا ده ماغه ثواب څه قران والا ده ماغه ثواب څه والد ته سترګو غړولې والا ده ماغه ثواب څه یو عالم ته سترګو غړولې ده تم ملو شي یاد وساتوي هغه هستی شته ده کائناتو کې څنګه تا پیغمبر ویلی دي چې النظر الى وجه علی عباده علی چهره ته سترګې غړولې عبادت دي ویلی چې علی تکا نگاه هو کې هم داغ علی والد امت ګرځیدل ده هم داغ علی مغه قران ناطق ګرځیدل ده هم داغ علی کعبه حیثیت پیدا کړي ده هم داغ علی د پلار حیثیت لري د والد حیثیت لري ایوه هسته تسترګو غړول کې دا ټول سوګونه را جمع شوي دي عظیم علی باندې غلام تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد دیواجنا پیغمبر اکرم حدیث معروف ده پیغمبری من یرید ان یحیی حیاتی و یموت مماتی ولیکن جنت الخلد التي وعدني ربي چوکا غوړي چې ما پیغمبر غونډه زندگی تیرا کی چوکا غوړي چې ما رسول الله غونډه کی مارګ وتا نصیب شي واغه بهشت خدای وعده کړی دی هغه بهشت ورته نصیب شي کدا ارمان زړه کی وی پیغمبر دی فلیتول علی ابن ابي طالب نو هغه مولای کائنات سره مینه پیدا کی مولای کائنات لمنه ونیسی فانه یخرجکم من هدى ولن يدخلکم فی ضلاله یاد وساتوي مولای کائنات هغه سي هستی ده چې هیڅ کلمه هدایت نه نغړي هیڅ کلمه گمراهه طرف ته نبی ای او دا یاد وساتوي چوک د علی منون کی وی هغه گمراه نشي کېدای چوک س علی نغړي دلی وی هغه هدایت باندې نشي کېدای هدایت یافت ټولای مغاده څ علی سره تمسک وی گمراه کسان مغدي څ علی نغړي دلی کسان وی یو کلا کا صلوات واستای محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد
انده خواجه د قربان مشم یاد وساتوي څومره عبادت وکي څومره پرستش وکي څومره سجده وکي خدای ته اما روح عبادت علی در سره نوی عبادت خدای دنه نه قبلوي هر سوره ستړي وکي هر سوره پروردگار ته سر ټیټ کې هر سوره ژړا او فریاد وکي اما څه علی غونتی هستی در سره نوی یاد وساته هیڅ دا نه قبليږي معروف مشهور روایت ہے ابن عمر والذی بعثنی بالحق نبیا ابن عمر ته پیغمبر اکرمی چې یاد وساته ز اغذات باندې قسم خورم چې کوم ذات ز نبوت باندې مبعوث کړم لو ان احدکم صف قدمیه بین الرکن والمقام کچیر یو کس ټول عمر رکن و مقام منځ ودریږي یعبد الله الف آمن خدای عبادت زر کالو پوری خدای عبادت وکی 1000 کال عبادت وکی صائما نهاره و قائما لیله ټولا وریځ روزه خدای ته وستی ټولا شپه خدای ته نفله او تهجد کوي وکانه له ملء الارض ذهبا فانفقه او ډیر زیات مقدار کې اوسه سونا ور سره وی خدای لري کې خرج کوي انفاق کوي خیرات ور کوي و عباد الله ملکا فاعتقهم او ډیر زیات غلامان ور سراوی خدای لري کې ډیر زیات غلامان آزاد کی وقتل بعد هذا الخير الكثير بين الصفا والمروه پیغمبر دی چې دغه ټول خیر نه بعد دغه ټول عملو نه بعد صفا او مروه مانځه خدای لري کې قاتل شي شهید شي ثم لق الله بیا باغزا لعلی خدای سره ملاقات حالات کې وکی سی علی مینه زړه کې نوی علی بغض زړه کې وی دا ټول عبادتونه دا ټول سجده دا ټول نافله دا ټول روزه دا ټول قیام دا ټول شهادت خدای سره روبرو شي علی بغض زړه کې وی لم يقبل الله له عدلا ولا صرفا وزج باعماله في النار وحشر مع الخاسرين خدای بتنا هیڅ قسم ته عمل قبول نکی کنافلی کړي وی کا عمره کړي وی کا حجونه کړي وی کا سجده خدای ته کړي وی کا شهادت خدای لري کې ور کړي وی دا ټول عملونه به خدای دی په مخ ور ولي او جهنم ته به ورواچي دا کاس اذن کسانو سوچ کې دا وی کنه ما تاسو باندې اعتراض کیږي څه تاسو هر چیتا د مولای کائنات هر موقع سره فضائل بیان کوي مناقب بیان کوي یو بهانه او تلټوي خو دې ته پته نشته دی چې مولای کائنات د صف مقام مشهد فضیلت مولای کائنات هغه فضیلت عطا نوي شوه د سه مرحله مشهد هغه فضیلت علی کسب نوي کړي هر یو فضیلت علی ته ملاو شوه دی ایو شاعر بہترین انداز کی ترجمانی دا ہے کہ مسجد میں بھی علی منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی ہر جا ملیں گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ڈاکٹر عصام العماد ایران کی یو پروفیسر دے ٹیچر دے سعودی عرب سے تعلق لري وهابي و شیعه شوه دے هغه دی واقعا نقل کړي دی هغه یو ملګری مو چې تجاوز کې تللو یو ملک ته یو وهابي ور سره ناس و جامع اوسه شروع کړله وهابي نه پښتنه وکړه ته چې تا ایران ته لوړی کنه لوړغه نفرت وکړلو نه ایران ته مو خدای نصیب ما وکالت ټول شیعه دي بیا نه پښتنه وکړه چې ته عراق ته لوړی کنه لوړی چې خدای مې عراق ته نصیب بان کال تا ټول شیعه دي رافضیان دي لبنان ته لوړی کنه لوړ حال ته ما خدای نصیب ما وکال تا انداز دي شام ته لوړی کنه لوړی وی او ملک پښتنه ونه کوله مصر ته لوړی کنه لوړی ز مصر کیا و شیعتو په پهلو شولې د مصر ته خدای مو نصیب بان لرا یورپ ته چې ته لوړی کنه لوړغه دی څنګه یورپ ته نه څومره ته شیعه او التیا او ورو زوري زیات شوه ده مختلف ملکو پښتنه ونه کوي چې کله ټول ملکونو اکثر ملکونو نفرت وکي چې وروغونتي موت اولت ایز موت ایو جمله وکړه چې کچيري چې زده ته یو ځای خیال شمو ته چې وخه کوم ځای ده ایز موت اولت بهترین ځای جهنم دی الته شیا نشته دي
که څه بهترین ځای درته ښیی شم جهنم کې شیا نشته نور داسې ځای ماشه بهشت ته پورې شیاونه نشي خلصېدی هر مقام کې هر منزل کې شیا درته میلویدی شي اخري ټکنه د شیاو بهشت دی که شیاونه ځان خلصوي ځان جهنم ته ورسوه یو کلاکه صلوات واستوئ محمد و آل محمد ځکه پیغمبر اکرم قول دی پیغمبری یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو الله احد فی القرآن یا علی ایتا مثال ایما امت کې داسې دی لکه قل هو الله احد سورې مثال دی کسا یاد وساته دغه مثال ویل کړلو پیغمبر اکرم تاسو سار شوي ټول قرآن باندې ایمان راوړي یاد وساته توحید باندې داسې ایمان نوي خدای د ایمان نه قبلی اشاره اندخ طرف ته د یاد وساته هر یو عقیده د سراوي هر یو عمل د سراوي هر یو مسلمانی د پراوي المنز د پراوي روژه د پراوي هر یو عمل د پراوي حج د پراوي وخدا ګیره د پرخلی وي عمره کوي هر یو سنت باندې عمل کوي جیب کې مسواک ګرځي اما کچېره علی مینه در سره نوي داسې حیثیت دی لکه توحید لکه څنګه توحید د نوي منله لکه څنګه خدای ته د سار نوي یخه یو عمل د خدای نه قبلای انیشان صاحب پیغمبر یې ته هر یو عمل کوي هر یو سنت باندې عمل کوي اما څه علی ته د سار نوي یخه هیڅ دا خدای نه قبلوي هر یو شای قبول کا علی قبول نکے ہی چید نہ قبلیگی منا نور مسلمان گلان دا کہ علی خود معامنو کنا معامن لے دے موسیٰ مون انکار نہ دے کڑے من لے دے خمود ایسنا من لے کے دیر فارق دے ایتاسو من لے کی مو من لے کے دیر فارق دے موی دس منو لکا پیغمبر طویلی سے توحیدو مانا روح عبادت دے علی روح عبادت دے یاد وسطا پیغمبر نبات جنشنے و وسیات مسئلہ صرف علی سور سرا دے ازا محسن شاعر بہترین انداز کی ہوتا دی جواب دا شعر کرے سے تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تیرا کچھ کچھ علی ہے اور میرا سب کچھ علی ہے آخری حدیث تو خدمت کی عرض کوم ٹیم نے زکات واجنا چونکہ جلسات وہ کسونو مانزہ تقسیم دے شاکی رغا ہم بہترین انداز کی تیریا کڑی دے زغتب مکاور کوم خدا آخری حدیث تو گوش گزار کوم یاد وسط ہوئی دیر دسے القاب دی سننا دا مولا کائنات القاب دی دا مولا کائنات فضائل دی پٹ شوی دی مختلف کسانو تیویر کڑی دی تقسیم کڑی دی لکہ امارات مول سوی تقسیم کے صحابہ و مانزا مختلف کسانو مانزا چوتے فاروق لقابر کڑے دے چوتے صدیق لقابر کڑے دے چوتے بل لقابر کڑے دے خدا تو استپاتوی سکچیر فاروق اعظم دے علی دے صدیق اکبر دے علی دے دا حدیث دا پیغمبر دے دا حدیث توسو خدمات کی عرض کم توسو زحمات ختموم کسا پیغمبر دی معاشر الناس ان علیا صدیق هذه الامہ مسلمانو اما امت کی کا صدیق ورکے دے اگا علی ابن ابی طالب دے علی نا علاوہ بل چک صدیق نامے باندے اما امت کی نشتہ دے پیغمبر دی فاروقها و محدثها اما امت کی کا فاروق اعظم دے اگا علی ابن ابی طالب دے و محدثها اما امت کی کا محدث دے علی ابن ابی طالب دے انہو ہارونها علی ابن ابی طالب دما امت ہارون اندہ دے و یوشعها اما امت کی یوشع علی ابن ابی طالب دے و آصفها و شمعونها اما امت کے آصف بن برخیا علی ابن ابی طالب دے شمعون علی ابن ابی طالب دے انہو باب حدتها دا اما امت کے باب حدت علی ابن ابی طالب دے باب حدت ذکر قرآن کی شوئے دے توستو پاتوی باب حدت آغا و چکل بنی اسرائیلونا گناہ وشولا چکل اسیان وکڑلو باب حدت اور تجوڑا شولے و دروازہ و صدقی دروازین اوزوی توبہ و کوئی خدای متوبہ قبول کی نو علی آغا سے دم مصطفیٰ امت والا باب حدت گرزی دلی دے دغی دروازی تا دا سار چیٹ کرلو توبہ دا قبلی کی دغی دروازی نا سر کشید وکڑلا استغفار و توبہ دا سارا نشی قبولا اگرچہ خانہ خدا کی شڑوانی فریدون ویلے ونکی
تای کوکی ویلی ونکی و سفینت و نجاتها پیغمبر دی ایچ سفینه نجات علی ده کمی و کشته که کی نستلی نجات ندتا ملویگی که نجات ذریعہ دے نجات کشتے دے ذات علی ابن ابی طالب دے ایدی لمن دنی ولیوی دغی کشتے کے سوار و نجات تا ملویگی انہو طالوتها وزو قرنیها طالوت امت مصطفیٰ علی ابن ابی طالب دے ذوالقرنین دے امت مصطفیٰ علی دے مخیئی معاشر الناس انہو محنت الورا والحجت العظمی عجیب الفاظ دی در یو لفظ بانده بقیده بحث کی گی خو ٹیم نے زکات وان صرف ترجمہ دیتا کم انہو محنت الورا پیغمبر دے ایسا علی ابن ابی طالب دے محنت الورا دے ورا دویلی شی ٹول کائنات و مخلوقات ہوتا ای ٹولو کائنات و مخلوقات و ازمائش ذریعہ علی ابن ابی طالب گرزی دلی دے ٹکی باندې مو سوچ نه وکړلو یعنی یاد وساتوي کسا ای جنات و ازمائش علی سا شوه ده ای ملائک و ازمائش علی سا شوه ده انسانان و ازمائش علی سا شوه ده دی باندې سبیل حدیث پیش کام دیتا ای هر چا ازمائش علی ابن ابی طالب سر شوه ده زبدا دیتا ہم 1,24,000 انبیاء و ازمائش علی باندې شوه ده آدم ازمائش علی سا شوه ده نوح ازمائش علی سا شوه ده شیس ازمائش پا علی شوه ده ادریس ازمائش پا علی شوه ده ابراهیم ازمائش پا علی شوه ده موسی ازمائش پا علی شوه ده عیسی ازمائش پا علی شوه ده محمد مصطفی ازمائش پا علی شوه ده امت مصطفی ازمائش پا علی شوه ده کائنات و ټول و هسته و ازمائش علی باندې شوه ده چا علی منله ده نجات منله ده چا علی نه مغړه وله ده غرق شوی دی جهنم ته رسیدلی دی حجت العظمی دا علی دے سو حجت عظمی گرزے دلے دے اصلی حجت عظمی آغا عظیم حجت علی ابن ابی طالب دے دغ حجت دا سار یخیوی مسلمانی دغ حجت دا سار نوی یخی مسلمانے کی نشیرت لائے والآیت الکبرى علی آیت الکبرى گرزے دلے دے کسا دغ بندی حدیثون اشتا دی هر یو پیغمبر ته خدای آدم نوانه سخاتامه پورې و معجزه ور کړی و تاسو پته ده کنه موسی ته عصا ور کړی و عیسی علیه السلام ته شفا ور کړی و هر چاته و معجزه ملو شوی ده اما ایمو پیغمبر ته خدای عظیمه معجزه آیت الکبرى ور کړی و علی ابن ابی طالب صلی علی محمد و مولای کائنات د پیغمبر عظیمه معجزه وا عظیم کرامات و اندا ټولونه لوی معجزات آیت الکبرى علی و امام الهدى والعروه الوثقى د هدایت امام علی ده هر و امام لمن ونی سے اهل بیتنا علاوی مولانا علاوی د گمراہ والا امامان دی سوا د علی ابن ابی طالب د دی اولادنا والعروه الوثقى مضبوط رسے علی دے پیغمبر دی معاشر الناس ان علیا مع الحق والحق معه علی حق صد حق علی صدی چیتا علی مالتے حق چیتا حق مالتے علی چیتا علی ذکر ماغد حق ذکر چیتا علی ذکر نوی باطل و ذکر دے آغا اختا کی نستائی نشی و ردائی نشی وعلی لسانو علی دا حق و جبہ دے علی جب نہ بچے وور نہ سوا د حق نہ معاشر الناس ان علیا قسیم النار والجنہ لا يدخل النار ولی له یاد وسطوی دا علی دے جنت و جہنم تقسیم ان کے انداز دے دا علی منون کے جہنم تا نشید لائے علی منون کے جنت تبچی علی مخالف کا جہنم تبچی علی منون کے جہنم تا نشید لائے علی دشمن جنت تا نشین وطلے پیغمبر دی ولا ينجو منها عدوه وانه قسيم الجنه و دا مولای کائنات سکم دخمانوی آغا جہنم نہ نجات نشی مندائے علی دے جنت و جہنم بتقسیمائی روایت دے سیواو رضی ہارون رشید پختنہ کئی مامون رشید پختنہ کئی مولا امام رضانا مولا ادھا کی خبر لگ وضاحت رہتا وکا علی بتسنگ جنت و جہنم تقسیمائی طریقہ کار ایسا دے مولا دورتے ہی مامون آیا تو دا پیغمبر دا حدیث
نه دی اورېدلی یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. یا علی اتا مینا ایمان دی، تاسو بغض ساتل کفر دی. ورته دا حدیث خو ډېر اورېدلی دی. ورته څه مامون وشولو کنه تقسیم د جنت و جهنم. علی منون کې وي جهنم ته نشي تللی، علی دشمن وي جنت ته نشي تللی. وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام.